بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محترم سامعین اوریدونکو، تاسو ته معلومه ده چې موږ مختصر مسائل ذکر کوو، یو حدیث دو حدیثه. نو نن په خوشحالۍ باندې قرباني کول بغیر د تکلیف او د تکلف نه علاوه چې انسان قرباني کوي، دا څنګه کوي؟ قرباني په غم او په فکر او په قرض او ودی نه کوي، د هغې دپاره خپل شرایط دي. لیکن یو حدیث تاسو مخې ته پیش کوم. هغه حدیث دا دی، وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې ابن آدم دا یو ورځ راځي چې د هغې نه په هغه ورځ کې یو قرباني کول دي، یو خوشحالي مناوهل دي، او دغه خوشحالي او دغه عمل په دغه ورځ باندې ډیر زیات مقبول او د دې نه بل غټ خوشحالي نه. او دغه خوشحالي هغه د ابراهیم علیه السلام سنت طریقه ده، او دا تر دې وخت پورې قائم او دائم ده. دغه قرباني هغه څاروي حلالول دي، هغه بیزۍ، ګډۍ، میښې، غوای، هر څه شي. بهرحال نو په دغه ورځ باندې هغې ته ورځ د عید الاضحی ویلی شي، د غټ اختر ورځ ورته ویلی شي. په دې باندې قربانیانې کېږي، په هر ځای کلي په کلو، په لکاو، په زرګاو، په کروړاو باندې قربانیانې کېږي په دنیا کې. نو دغه ځناور، دغه حیوان چې دی، دا به د قربانۍ دپاره او د دې څاروي باندې چې څومره ویښته یي، د دې ښکرې شوې، د دې ویښته شو، نو دا به ستا دپاره د مغفرت سبب ګرځي. الله رب العالمین ته د دغه عمل نه زیات بل یو عمل په دغه ورځ باندې نه دی غوره، او الله رب العالمین د دغه عمل نه علاوه بل عمل باندې زیات نه خوشحالېږي په دغه ورځ. فلسفه او حکمت په دې کې دا دی چې قرباني یا د جان ده یا د مال ده، هر قسمه ده، لیکن دا قرباني الله پاک ته د ټولو نه زیاته خوښه ده، او دا عمل د ابراهیم علیه السلام دی. نو سامعینو، تاسو ته معلومه ده چې مونږ دغه یو حدیث دو حدیثه، یو آیات دو آیاته تلاوت، دغه شان مختلف قسمه ستاسو مخکې دغه ویډیوګانې په هر موضوع، آل انفارمیشن، اسلامیک انفارمیشن، تلاوت او طریقې او د درس او د تدریس طریقې مونږ تاسو ته ښایو. د دې سره سره زمونږ د فیسبوک پیج او د یوټیوب چینل دا قاری ښایسته رحمان باندې، او دغه شان د واتساپ ګروپونه هم شته د درس او د تدریس دپاره، د قاعدې د کورس دپاره، د قرات دپاره، د مسایلو دپاره. د هرې میاشتې خپل مسایل موږ ذکر کوو، خو دا مختصر موږ په دې باندې دا کوو چې اکثر خلک تنګېږي. د دې وجې نه دا مختصر کلیپونه موږ تاسو ته لیږو. نو د دې کلیپونو د اورېدو دپاره او د داسې مختصر او د جامع او ویډیوګانو دپاره تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، قاری ښایسته رحمان. د نورو ویډیوګانو دپاره تاسو موږ له رخصت راکړئ. د الله په امان.